سورہ مومن آیت نمبر 7 اوم رکو سلیرشتم سپارہ صفحہ نمبر 19 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم صدق الله العظيم سورہ مومن آیت نمبر 7 اوم رکو سلیرشتم سپارہ صفحہ نمبر 19 پدی آیت کریمہ کے اللہ رب العزت د مؤمنانو د پاره چې کوم دی یو بشارت ورکوي یو خوشخبری ورکوي چې څونه مؤمنان دي مسلمانان دي دا غي د پاره یو ډیر اهم زیری دی او هغه زیری دا دی چې کوم خلکو ایمان راوړي دي په الله رب العزت باندې نو د الله تعالی په مخلوقاتو کې یو مخلوق دی چې هغه ته ویل کېږي فرشته او بیا فرشتي خوري زیاتی دي خو چې کمی فرشتي د الله تعالی د عرش اوچت کړي دي او بیا د الله تعالی د عرش نه غیر چاپیره د هغي ډیوټي ده نو الله په خپل فرمایي چې دا فرشتي چې کم دي الله رب العزت ته التجا کوي د سې التجا کوي یا الله چې کوم خلکو ایمان وروړي دي دي چې کم دي ګناهونه معاف کا اور دغه شانتي الله ته کم دي دعاګانې کی ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم الله ته چې دغه مؤمنانو سره د جنت کوم وعده کړی دا دغه مؤمنانو ته چې کوم دی دا جنت ورکا او الله ته چې کوم دی التجا کوي وقهم السيئات الله کوم خلکو چې پتا باندې ایمان راوړي دي نو په دنیا کې هم دي د سختونه اوساته او په آخرت کې هم خدا څونه غټ انعام دی دلته چې کوم دی علماء لیکلي دي فرشتي د الله تعالی مخلوق دي څنګه موږ تاسو د الله تعالی مخلوق یو الله پیدا کړیو فرشتي چې کوم دی فرشتي په دې باندې لګزان پوي کو دا فرشتي چې کوم دی الله تعالی د نور نه پیدا کړی دي نور څه دی ویل کیږي دا چې کوم دی د الله تعالی یو مخلوق دی څنګه موږ تاسو د سنه پیدا شوی یو د خورنا دا خور چې کوم نه د الله یو مخلوق دی دا چې تاسو وګوره انسانان د الله تعالی یو مخلوق دی او دغه شانتي تاسو ونی بوټي وګوره د الله یو مخلوق دی دغه شانتي نور دی سپوږمۍ دا غرونه دي د الله تعالی څخه شي دي مخلوق دی نو چې کله د فرشتو ذکر راشي او مونږ وایو چې فرشتي د سنه پیدا دي د نور نه او الله تعالی ذات کوم د دام څه شي دی نور دی نو دا وګوره یاد ساتو چې دا د الله تعالی د نور نه دی پیدا د الله تعالی چې کوم نور دی بس هغه نور دی د هغه نه اسم نه دی پیدا بدا صرف الله سره خاص دی نور د فرشتو چې کوم دی ځان ته یو نور دی کما تاسو ته لن مثال درکلو دا خوره دا ځان ته یو مخلوق دی زمکه ځان ته یو مخلوق دی ځنګلات ځان ته یو مخلوق دی نو دا سه الله تعالی نورونه مخلوقات پیدا کړی په دغه مخلوقاتو کې چې کم دي فرشتي هم د نور د مخلوق د بس پیدا دي خدا د الله تعالی د نور نه دي پیدا ګوره دا به ذهن کې یاد ساتو بیا چې کم دي دلته تخصیص شوی دی خاص د فرشتو ذکر دی چې مؤمنانو د پاره چې کم دي کمی فرشتي دعاګانې غواړي چې د الله عرش اوچت کړي دی نور فرشتي نه دي یادې کړي الذين يحملون العرش ومن حوله چې د الله عرش اوچت کړی دی نو صرف دغه فرشتي چې کم دی سکی مؤمن بنده د پاره سغواړي استغفار غواړي ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي
وی د عرش د فرشتي زکه دلته الله تعالی را واستل خاصه کلی چې دې ته الله تعالی طاقت ډیر زیات ور کړی دی د نور فرشتو په نسبت. ګوره سلور چې کم دی غټي فرشتي دي، جبرائیل دی، میکائیل دی، اسرافیل دی، دا غټي فرشتي دي. خو د عرش د فرشتي چې کوم دي وی دي سره طاقت ډیر زیات دی. او ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمای وی د عرش یو فرشتي ته الله دون غټ جسم ور کړی دی چې د دې غوږ د دې نرمه نواخله تر اوږې پورې د دې پمینس کې د دې فاصله 700 سال ده. و دا د غوږ د نرمي ده او دلته کم دی بیا څه شي دی دا اوږه ده. وګوره زمونږ زیات نه زیات کم دی دا سلور غوته فاصله ده. او وی د عرش کوم فرشته ده د یو فرشتي د هغه د دې غوږ نواخله تر اوږې پورې مینس کې څومره فاصله ده 200 کاله. تاسو سوچ کوئ دا فرشتہ به څومره غټه بوي، نو بیا به د الله تعالی عرش څومره لوی وي او بیا به د الله تعالی ذات څومره لوی وي. انسان دلته چې کم دی بیا عقل کار نه کوي. اوس چې کم دی د عرش فرشتي څومره دي، د عرش چې کم دی څو فرشتو چت کړي دي، لستی شلی سلی. د دې صحیح علم د الله سره دی، د دې صحیح علم د الله سره دی. خو صرف چې کم دی د دې آیت مقصد یو دا دی د ذهن کې یاد کو ساتو چې کوم خلکو ایمان راوړي دي په الله باندې، نو دغه ایماندار خلکو د پاره بخنه سوق واړي فرشتي. او فرشتي خو بیا ډیری دي، او کمی فرشتي وته بخنه غواړي چې د الله عرش اوچت کړي دي. او بیا چې کم دی د عرش د فرشتي په کې ولې راوستله دې ته چې کم دی الله تعالی طاقت زیات ور کړي، د دې چې کم دی طاقت زیات دی الله ول صفات ور کړي دي. نو د دې د وجه الله رب العزت دلته صرف د عرش والا فرشتي راوستلي. الله دې زموږ استاد هم اخیره خاتمه په ایمان سره وکي. نو ایمان ګور ډیر قیمتي شی دی. الذين يحملون العرش كم فرقو چې اوچت کړي د عرش د الله رب العزت ومن حوله او کوم چې د دې نګیر چاپیر دي د عرش نګیر چاپیر دي یسبحون بحمد ربهم دا فرشتي تسبیح وای د خپل در پستاین سره ويؤمنون به او ایمان وروړي دي په الله سره ويستغفرون او فرشتي بخنه غواړي للذین ده خلق د پاره امنو چې مؤمنان دي امنو چې ایمان وروړي دي. ربنا ندی سوی ربنا چې ای زمونږ رب وسعت كل شيء تا احاطه کړی د هر یو شی رحمتن په خپل رحمت سره وعلما او په علم سره فغفر للذین پس معاف کړه هغه خلق تابو چې توبه وکړه واتبعوا سبیلک او پیروي وکړه الله دستا د لارې وقهم عذاب الجحیم او بچ کړه دي د عذاب د جهنم نه. ورسونه قیمتي دعا ده، الله دې په دې دعا کې مونږ تاسو هم شامل کړي. بیا دا فرشتي سوی الله ته وی ربنا ازمونږ رب وادخلهم او داخل کړه د مؤمنان جنات په باغونو کې عدن التي د همیشه اوسېدو هغه کوم چې تاسو وګوره په قران کې چې کوم دی اکثر جنت ته صفت ذکر شوی دی. وی جنات دا هغه باغونه دي عدن چې دا د همیشه به وي، دا به سببي همیشه. ګوره په دنیا کې انسان چې کوم دی د خپل کور چې کله مالک شي، بنده چې کله د سم مالک شي د خپل کور، نو د سره چې کوم دی د کور چابي وي، بل چا سره هغه چابي وي نه، د دکان چابي مالک سری وي، د کور چابي د مالک سری وي. خدا مالک هم چې کوم دی یو ځل مړ شي کنه دنه چې کوم دی دکان پاتې شي کور ته نه پاتې شي. خو جنت ګوره داسې ځای نه دی. الله پاک چې کله جنتی له چې کوم دی په جنت کې کور حواله کی نو بیا بده کې چې کوم دی دته به مرګ نه راځي. نو ځکه د جنت لپاره صفت د څه بیانېږي عدن چې دا به همیشه د همیشه کور بوي. په دې کې چې کوم دی فنا نشته دی، په دې کې مرګ نشته دی،
انسان ته چې کم دی ملو شو دا به بیا همیشه همیشه د سری دا د جنت صفت ده جنات په باغونو کې عدن التي چې د همیشه دي التي د هغه کوم چې وعدتهم الله تعالی کړی د دوی سره ومن صلح او هغه څوک هم چې صالحان دي من آبائهم وازواجهم لپلارانو د دوینا او د بیبیانو له دوینا وذریاتهم او اولاد د دوینا انك انت العزیز الحکیم او بشک الله رب العزت ډیر زبردست او حکمت والا وقهم السيئات او اسات د مؤمنان السيئات لتکلیفون په دنیا کې هم په آخرت کې هم ومن تق السيئات او سوک اسات التال تکلیفون یوم اذن پدغه ورځ باندې فقد رحمت نو بشک تا په هغه رحم وکړو وذلك هو الفوز العظیم اور هم دا د لوی کامیابی واخر دعوانا الحمد لله